لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله. تاسو فیض الحسین موسی خبرې کوي؟ جی. زه محمد هاشم نعمانی خبرې کوم. خجی خا مولوی صاحب محترم څنګه جی؟ تاسو څنګه کور کې خیر دی جی؟ صحت برابر دی جی؟ بچان ښه دي جی؟ الله مو عزت وکړي، جزاکم الله. مولوی صاحب محترم دا خبره کوله یو دوه درې کلیپونه یو بل بس موږ کړي وو که نه؟ او جاو نو موږ دا خبره کوله چې یاره اوس داسې طریقه جوړه کړي چې یاره دا مناظره جوړه شي. جی بالکل مې خوښه. او جاو هغه کلیپونه کې تاسو ته یاد ما څه شرطونه بیان کړي وو. شرطونو باره کې ما خبره کړې که تاسو لیدلي؟ بالکل جی هغه جواب زه انشاءالله په ویډیو کې درکوم انشاءالله. هغه کلیپ ما کړی دغه کې ما د شرطونو متعلق خبره کړې، شرطونه چې جانبین کینی خپل منځ کې اتفاق کوي ځکه شرایط د یو جانب نه. نو لکه تقریبا چې ما څومره تاسو کلیپ اوریدو نو په اکثرو کې تاسو مثال لکه اتفاق کړی د څه دای شو تاسو خبرې کول غواړئ. نو داسې چې مجلس کله اولنی وي کنه نو په اول مجلس کې تعیین د موضوع شي، تعیین د افراد شي، د مناظرې د لپاره ځای مقرر شي چې هر ځای اتفاقا راغی او دا غي سره چې د مناظرې متعلق کوم شرطونه هغه ټول په هغه مجلس کې تحریری انداز کې ولیکل شي، نو بیا هغه وخت مقررت دواړه جانبین علما سره د کتابونو حاضر شو مناظره وشي. دا اول مجلس کې دا خبرې ټولې کیږي ځکه په موبایل باندې دا سيزونه نه کیږي. نن سبا ماحول هم زموږ د موبایلونو د دې نه دی. نو لکه تاسو مخکې اول کلیپ کې مفتي اکبر علي سیم دا ویل چې زما ځای ستاسو دپاره د دروازه خلاصه ده که نه؟ بالکل جی. او تاسو هم په اول کلیپ کې وویل چې یاره زه مفتي ثناءالله صاحب ته تیار یم او بالکل جی. قبول کړي. بالکل جی. نو هلته کوم تعین د هغه نه ورته د افرادو نه چې تاسو هم د هغه نه واخلو. نه مولوي صاحب محترم ګوره داسې که نه لکه یو د مناظرې د جوړولو خبرې، یو د مناظرې اسې بحث برای بحث یې که نه. زه تاسو سره هغه خبره کوم چې د جوړول که نه چې په یو ځای کې کینو یا به ستاسو ځای وي یا به منګه ځای وي که نه. خو د پښتنو ماحول خو دا وي د اسلام معاشره دغه ده چې میلمه د چا ځای ته راشي نو کوربه باندې هغه ټول قدر احترام لازم ضروري وي. نو که هغه ستاسو زموږ ځای ته راځي موږ باندې ستاسو هر یو څیز انتظام لازم دی که تاسو موږ نه تحریرا اخلي که تقریرا اخلي او که نه همداسې حسن ژوند کوئ. که موږ ستاسو ځای ته درځو که نه خبر دي که موږ ستاسو ځای ته درځو نو موږ هم تاسو باندې که حسن ژوند کوو هېڅ قسم شرطونه درنه نه اخلو او یا تاسو نه تقریرا یا تحریرا شرطونه لیکل اخلو که نه. خو چې کله مخامخ دوه جانب او یو ځای شو د مناظرې دپاره وخت مقررو ځای ترتیب ټول ورکون هغې کې دا خبرې ترې راشي. اوس د اول مجلس دپاره داسې وکړو چې لکه مثال زمونږ ځای وي که نه جي یا ستاسو ځای وي کې به نو دا خبرې ترې به تحریري انداز کې ولیکو ټول هر څه مخې ته راولو چې په کوم موضوع به زمونږ او ستاسو بحث وي. مناظره به کله وي هغه به تاسو خپلو ملګرو سره خبرو کې موږ به خپلو ملګرو سره خبرو. جی ستاسو اواز یې لږ سم نه شو. جی لکه تاسو بار بار د ټلیفون کې دا خبر کوئ چې عبدالخالق صفي تاسو ما څخه بچکول غواړئ عبدالخالق صفي که نه او تاسو ته صفي ووایاست او بل دا دې ما څخه بچکول غواړئ که نه لکه تاسو سوچ کړئ زما خبره وره په شیطان دس کې ښه جي تاسو سوچ کړئ وي ګوره چې کله چې ندیم صاحب د شیخ صاحب پسې پوښتنه د شیخ صاحب مبارک څومره شاګردان دي نو هغې ته دا سبا کلیپونه شروع شوي دي. ښه جي موږ پسې مه کوئ چې یاره تاسو د عبدالخالق صفي ترجماني کوئ پلانکې پلانکې کوئ هغه ستاسو دغه خپل کار دی او تاسې کلیپونه بل خصیصي هم دي. ښه جي دواړه دیوبندي علما یاست. څوک دواړه دیوبندي علما دي؟ عبدالخالق دغه باره کې تاسو چې هم دیوبندي عالم دی؟ بالکل دیوبندي عالم دی. نه جي داسې چا ګپ لګولې نو بس هغه حقیقت په دنیا باندې واضح دی که تاسو ته دیوبندي وایي ستاسو په خپل اصطلاح وي خو په اصطلاح د علمای دیوبند کې دیوبندي نه دي په هغه باندې دیوبند د علماو فتوا راغلې ده. مولوي صاحب محترمه داسې نه ده که نه ګوره عبدالخالق باره کې که تاسو وایي چې بریلي دي یا دیوبندي دي زه د هغې خبره نه کوم. دنیا ته واضح ده چې عبدالخالق آغا صاحب د کوم جماعت سړی دی. ګوره ما چې کلیپ کړی دی او که زما ورور مفتي ثناءالله صاحب کلیپ کړی دی په دفاع کې موږ کړی دی د شیخ صاحب مبارک په نظریه کې موږ کړی دی. ښه جي کې ما تاسو دوه ویډیوګانې ما کړي دي ما ورته وفرمایل چې یاره ګوره زما خبره ده ندیم صاحب سره روانه ده اکبر علي صاحب ته ما وایم ګوره ستا به کار نشته. جي
خو دا بار چې نه زه زما استاد دې اتفاق کوم پلانکې نه ماسې اتفاق پسته تر ته حاضر سب کچھ لوتاو کلیپ پلی استاد مول چې الله استم دوړ ته به ویلي دي جی او دین د تیم ته وی دي هغه د حبیب الرحمن سیبزی خدي تاسو ما د شهادت باندې مرکه کړه ته باندې تاسو مشترک تاسو کول ورډ کوسي جی نو کې تاسو کومه مشترک اتفاق نستان مولوی محترم که تاسو زما د شرطونه اوریدلی وی کنه زما دغه کلیپ تاسو اوریدلی وی لګي ځان سره تحریری انداز کې کولی کی څنګه چې تاسو ټول کلیپ ځان سره ولي کوم بیا جواب کوم هغه یو سیس خبره پکې وکم کنه زه تاسو سره په موبایل باندې دا نویم چې دغه کلیپ زما دغه شرط اتفاقی دی دغه شرط اختلافي دی زه تاسو ته دا خبره رسول غواړم چې مخامخ بکینو دا شرایط په یو کاغذ باندې ولیکو تاسو هم دستخط پیو کی زوم په دستخط کوم موضوع ټولر سبا ولیکو او بیا به د مناظرې د پاره تعین کو چې کم وخت او کم ځای د مناظرې شو ځکه چې مبادیات د پاره به تعین د موضوع کو کنه تاسو به خبره کوي چې انا بدلمو بدا رشدي کتاب باندې به خبره وکنه طيب کنه خجی او تاسو بیا دا خبره کړې و چې باقي نو دا خبره تاسو پښتنه کول وړم کوم خبره ما کړې وږي دا واس تاسو سمرانه تاسو چې رشیدیه خبره او تاسو بیا خبره باندې صرف پینې شوم خبره کړې و چې رشیدیه کې دانې درغلي کنه 40 له وټاکلې سي کنه جی جی رشیدیه کې خدا خبروم نه درغلي چې معاون دی رشیدیه کې خدا خبروم نه درغلي په چې د صدر مناظر دی وی مولوی صاحب صبر کا رشیدیه کې خدا خبروم نه راغلي کنه چې دا 2 غنټې به 3 غنټې به تعین د وخت په خامخه وټاکلې سي دا پکې رشیدیه کې څه کنه مولوی صاحب محترم ګوره یو ضرورت د مناظرې د مجلس د پاره دي کنه نو ضرورت اوس د ډوډۍ ټیم شو د وخت تعین شو د ټیم تعین شو او دا غي سره د افرادو تعین شو دا خو جانبین خپل ضرورتو ته ګوري کنه خو د سالس دا خبره باندې تاسو چې دومره تاکید کوي نو تاسو ته پاره کې ما یو خبره کړم دا چې یو مناظرات د اهل حق او د اهل باطل ترمنځ او دویم مناظرات د اهل حق په خپل منځ کې په یو اختلافي مسله باندې راشي چې حقیقت کې نزاع یا وی نزاع حقيقي وي یا نزاع لفظي وي پای کې تاسو ته ما وضاحت کړی چې ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام نبی علیه السلام پیغمبران او صحابه کرام امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه و غیرهم دې مناظرې کړي پای کې سالس نو تاسو په دې سالس ټکی باندې ټینګي یا دغه مناظرو ته مناظره مو وایي چې هغه کې سالس نو یا وایي چې مناظره بغیر سالس شوی دا او بالکل ټیک ورازي تاسو سره موږ مناظره کو او بیا تاسو چې ما دغه خبره بل وکړه دغه خبره مې تاسو ته وکړه کنه چې د شیخ ادریس صاحب دامت برکاتم بالکل زمونږ مسلم شخصیت تاسو منی تاسو اکثر علما داغه نه فارغ دي کنه خو زه تاسو دیم چې شیخ ادریس صاحب ته خپل عقیده وړاندې کو بیا پای کې د مناظرې ضرورت سره چې موږ بحث کوو نو دغه بحث ته ضرورت بیا نه راځي شیخ صاحب فیصله کولی شنو بیا د مناظرې ضرورت سره اوس دا لنډه خبره شو چې موږ تاسو کینو په یو ورځ باندې عمدغه حبیب الرحمن موري سیبزی شو کله کینو دا راته سو وای بس ما ان شاء الله تعالی تاسو ولې چې هر وخت تیاری ان شاء الله تعالی بازاري کنه چې ګوره موږ دا هغه شرایط ما ته بیان کړی دي چې ورو د 2 کسان سره بزیات ک تعین د داوی د پر راځم 2 کسان برازي پوجي کا وخت مرادي کوم 2 کسان برازي مولوی صاحب دا اول مجلس کې کو کنه اول مجلس کې دا خبره ټولې کو کنه چې مجلس کې بسو کسان مناظرې تکینی تاسو ته دا خبره ته مجلس کې کو دا مجلس خوندې شرایط د پاره کنه ولې مخامخ ناس ته باندې صفا کې دي چې مولوی صاحب په موبایل باندې صفا کول نه کیږي ځکه زه په دې سره باندې خبر مری چې مخامخ چې سره کینو خو ضرور ولې په ماحول کې د پښتنو د مسلمانې ماحول کې بکینو او دا شرایط به اتفاقی کو چې کوم شرط اتفاقی او هغه په دې باندې دواړه اتفاق کو کنه اختلافي ستاسو جانب نه یا زمونږ جانب نه خبره پیو کې دي چې اختلاف ضرورت شته نه مولوی صاحب ولې په دې کې څه دي بالکل جس تاسو خبره ټوله ورم وای زوایم ګوره کاول مجلس کې وي زما په استاپ په مجلس باندې اعتراض نشته جی مجلس کې کله 2 مجلس ته او کتري مجلس کې جی نو خبره په دې کې ګوره چې افراد پکې کوم نور دوم زما سره مناظره شروع شي اول مجلس کې بدود وکینو ټیک ده اول کې 2 کسان دي په اخر کې 2 کسان دي د دویم مجلس او دریم مجلس د خبره به اول مجلس کې تبیا او کو دا څه مخه ده ما تر خبره صفه کا پوسی ها ته ما مولوی صاحب یو مناظر راته خو چې هغه په 2 کسانو شي د بستا ارس شرط مانم زه په دنیا تاریخ کې یو مناظر راته خایا چې پلانې مناظره شي په دې کې 2 کسانو او دی بل جانب 2 کسانو بس دا ترګو خیبت نور پیدا بس نور دا زنویم چې ته خبره ټیک کې قسم نه کې هغه مولوی صاحب تاسو راته و چې یو مناظره تاسو د علماء مناظرې شوې دي بری د غیر مقلدین وابیان سره شوی دي پنځپیرانو سره شوی دي ارچا سره شوی دي خود 2 کسان یو مناظره د خپل مشرانو خایا تاسو
اسلام کې دا ولې چې معاونین سره ولو مولوی صاحب تا نه دا تپوس نه کوم خدا ویم چې دوه کسان تاریخ کې یو مناظره د خپل جماعت توخه چې هغه دوه کسانو کړي لګ راته خو دا به کې معاونین ټول کړو بهر بار د جنسه بار د مناظره کې ډېر کسان سره د کسان معاونین پاساب کې دا په دولت دي اسلام کې دا په دولت مولوی صاحب ستا طریقې کار د مناظرې د مشران نه بهټ کړي کنه د مشرانو په طریقې کار به ته چلیږي ستا مشرانو مناظرې کړي دي کنه نو چې ستا د مشران یو مناظره راته وخو چې کې دوه کسانو بس ټیک ته په دې سات دونه یو کس بکې نو خو راته وخایه ستا د مشرانو د پیر صاحب رحمان صاحب نړیواله غلام حضرت صاحب شو استاد څومره نمائندگان دي یو مناظره دی راته وخو چې دوه کسانی په دې شرط ولې اتفاق نه کوي مولوی صاحب د دې درې مو د سلورم او د پنځم کس مثال وایو کنه لکه معاون کینې په کې تکلیف څه دی معلومات ګوره په دې طریقه سره باز کول غواړي کوشش تاسو مناظرې ما کتلې دي ګوره ټول لانجې تخره کې خجی ښا یا تاسو جنگ کړی دی یا تاسو لانجې کړی یا شور کړی دی خجی ښا بارو مناظرین سی ښا هغه ساده وینا مولوی صاحب ضرورت نشته چې ته چې کړی دی یعنی که دنیا کتلې جګړې او لانجې څوک کوي مناظرې څوک دنیا خلک ګوري تاسو حرکات هم خلکو تللی دي دا وایي کنه چې دوه کسان ګورو اصولي خبر تاسو کومه خجی دا اصولي تاسو خپل دي که څنګه اصولي خبره کې اصول یادي اصول خپل جوړ کړ که څنګه دا اصول تعریف مولوی صاحب لیک تاسو کوم کنه ګوره دا خبره چې ده کنه اسه پدې ده کې اوس روانه دي کسان بدبد بشي یا بزیات شي کنه خو تاسو ته دا رسکول غواړم مولوی صاحب دې دوم کس پدې کې دریم کینی سلورم کینی نو خبره خو یو کس متکلمی او یو صدر د مجلسي د معاونینو کار خو د مناظرې د کتابونو د معاون خو د متکلم د امداد ضرورت نه خو پاره کې سنی کنه مولوی صاحب نو په دې دیم او دریم او سلورم کس باندې تاسو کسي اختلافي هغه تاسو راته وې دا قابل اعتراض خبره نه ده تاسو خیر دی 15 کسان شپږ کسان پای منګ اختلاف نه لرو کنه خود خیر یو جوړ خبر راته وکا زما خبره نه اوري اورم مولوی صاحب ټول خبر تاسو اورم یاره مولوی صاحب د مناظرې چې څوک کوي ناغله به تعریف فرضي خیر دا خبر استاخ صحیح نه د مولوی صاحب زه ګوره ډېر د مزیدار د اصول خبرې در سره کومه ضرور ولې خبره در سره کومه مولوی صاحب ما ته خلک عالم وي زه خپل طالب یم خلک را تعلیم وي خپل طالب علم یم او د علماء دیوبند یو نوکر یم کنه خو زه دا تاسو ته نیم چې تعالی سره درځي نه درځي مال سره راځي نه راځي مناظرې تر سره کې نه وي څنګه مناظرې تعریف نو اسی مولوی صاحب د مناظرې تعریف با الحمدلله زما د شاګردان نه خیر ته پوسو کې چې مال راځي او کنه راځي استاد د خپل مزدور نام ته پوسو کې چې مال راځي کنه راځي کنه او مولوی صاحب لګ ما سره خیر دی لګ ضرور ولې په ماحول لا سره دودري خبرې وکړ ډېر به خوشاله شم کنه مولوی صاحب لګ ضرور ولې په ماحول لا سره خبرې وکړ ډېر به خوشاله شم دا څه کار دی مولوی صاحب مولوی صاحب لګ زما خبر اوره دا اوس اسی خبره تکي چې مناظره ستوي او علم ستوي دا دنیا ته پتر چې زو عالم یعنی ما دنیا ته پتر چې مال تعریف د مناظرې راځي یا نه راځي الحمدلله دام دنیا ته پتر چې مناظرې منکو کنه کو نوجوانان حناب طلبه دیوبند باغ اورت په دنیا کې نه چې مناظرې کله او نکړو چا سره کې نه ناستل دام یو ساده غونتی خبره اور ان شاء الله زله بدی منی کو په خلی منیو کنه خو مولوی زبدار اته چې مناظرې دی اول مجلس د پاره کله کینو خجی خاخه بس کله دما خوخه مولوی صاحب زو تاسو ته واپس یو 2-3 منټه پس تاسو د ترین کومه اول مجلس د پاره بټه موضوع مقرر کو بیا به سره کینو خبره بو کې ان شاء الله ډیر به خوشاله شمه خود دې سیزن سم نه جوړیږي چې اوس ماته چې علم ستوي او مناظره ستوي او اصول ستوي دا خبره سي دي د مناظرې د جوړول خبره سره خبر مولوی ما خبر زو بالکل جوای ما خبره دا پوسې چې استاد او اکبر علی صاحب دی او تاسو جی ما خبره د ندیم سره روانه ولا نو لہذا تاسو د ندیم په سر باندې غیرت وکړو بالکل الحمدلله موږ په غیرت کړم دي بیام کو پټول اکابر کو یوازې په مفتی سره محترم نه ځکه د منګه دغه استادان سند دي زما خبره جی جی تاسو په مفتی ندیم سره په غیرت کړی دي الحمدلله بالکل جی اوس په اول مجلس کې ما د ګوره خپل د خلک راسته بالکل مناظره بزما او ستا او د اکبر علي او د مفتی ثنا الله صاحب خجی ښا یو خبره ده خجی اول مجلس دوه کسان ما یو بل بدریم کس کې کیمرې وی خجی ښا
تاسو جنې کوم دا کسان منم پوسي خجی اول مجلس کې به تاسو درې کسان وي په اخر مجلس کې هم دا درې کسان خجی او نو په دغه طریقه زه چې کله اول مجلس کې کینو دا ټولې خبرې بیا وکړو نه اوس تاسو خبره صفاکم اسې مولوي صاحب یو خبره درته کومه یو خبره زما خبر لږ اوري که نه دا خبره مې لږ اوري که نه ټلیفون چې سړی کې کم از کم د اورېدو صلاحیت ورکوي وي خیر د تاسو خو مشران علما یې خو لږ زما دا خبره اوري نو چې تا ته پته چې خوا دې خوا خبرې کوم نو ټلیفون دې راته بیا والې کو د الله بنده داسې مه کوه که نه دته مې کړی دی که نه دته مې ټلیفون کې نمبر در کړی دی د پاره چې رابطه را سره وکړو خو ته وې چې اخوا دې خو داسې خبرې مه کوه مولوي صاحب تاسو هم ضرور ولې ماحول کې را سره دا خبره جوړه کړم دا به ډېره ښه ته ولې یو خوا بل خوازي تا په اپلیک دا خبره کړې ده کنه چې زما پوسه اول کلیک دا خبره کړې و چې زما پتی پوسه مفتی سنا اولاد سي تا خدي خبره کړې د اصول نه دی وستا په اپلیک دا خبره کړې ولی صاحب زما کلیپ چې الحمدلله کنه چې یم او کيانم ژوندې بهم یا به مړم خو ریکارډ به مې دنیا ګوري چې ما څه ویلي دي ما څه نه دي ویلي او دا ته چې کومې خبرې کېدم دنیا به اوري انشاءالله چې رښتیا وي که دروغ به وي مولوي صاحب زما چیلنج چې دی قبول دی چیلنج ما در کړی دی بس ټیک ته کله کینو چې کله راځي خو ته به راځي زه به درځم بالکل چې ژوندې یم زه به درځم ټیک بالکل اکبر علي صاحب به هم راځي بالکل که ته راځي ستانه علاوه که مفتی ایاز باچا صاحب راځي عبدالخالق فاتح هم راځي چې څوک راځي دغې باندې موږ اعتراض نه لرو ولي صاحب تاسو په تاسو باندې موږ هیڅ قسم پابندي نه لګو چې تاسو را سره څوک کښېنوئ او نه د مناظرې طریقې کار دا دی چې ته به را سره کښېني هغه به کښېني هغه کلیپ کې تاسو ما ویډیو کې ویلم دي چې یو سړی کښېني د خپل جماعت نماینده به کښېني که طالب کښېني که ملا کښېني که مفتي کښېني او که شیخ کښېني په دې باندې اعتراض نه پکار اگر چې تاسو په دې چیز باندې کېدی شي پوهېنئ یا ستاسو اول خبرې د مناظرې په حوالې سره مخکې به تاسو د مناظرې خبرې چېرته اورېدلې هم نه چېرته به م کړي هم نه خو زه کله کښېنو ما خو ګوره اول کې مې تاسو دا خبره کړې وه چې زما خبره د مفتي ندیم صاحب راسره خو تاسې منځ ته راغلاست نو بیا مې هغه چېرته کولو فی الحال اوس مې خبره روانه ده او روانه ده الحمدلله مولوي صاحب موږ ته چې استادانو کوم سبقونه ښولي دي په هغې کې الحمدلله غیرت شته دی او هغه سبقونه کې یو غیرت دار چې د افغانستان امارت اسلامي د علماء دیوبند کې دغه سبقونه موږ ویلي دي علماء دیوبند موږ ته دا غیرت راکړی دی چې د هر باطل خلاف په میدان کې کلک ودرېږي که هغه د دلیل میداني او که د جهاد فی سبیل الله میداني او که هغه د سیاست میداني که د تصوفي که د درس و تدریس موږ ته استادانو دا ښولي دي خو زه دا وایم چې کله کښېنو خبر ډیر ورځکه ما ته دا وګوره پوسې ما ته اول کې مولې بیا ته ما ټلیفون کې ما خبره کړې ځم چې دوه کسان بس تاسو جانب څخه دوه کسان زموږ جانب صحیح دی بالکل جی دوه کسان به کینو او اول مجلس به کم ځای کوو اول ما د ګور اول مجلس اسی مولوي صاحب ته چې دی اول مجلس ته اعلان نه دی کړی لکه سړی اودس نه کړو ډایرکټ د مونځ اراده کې نه تانه د پوس کوم چې اودس خدای نه دی کړی مبادیات د مناظرې دا خو د مناظرې د پاره خو د اودس صورت لري کنه نو تا ول اودس نه دی کړی څنګه د مانځه د نیت سوچونه کې خلک ته مرکز ته راځي نو کله راځي اکبر علي بي او تاسو به زه او مفتي سنا الله سره رزق اوسئ چې دا وایي کنه چې د حبیب الرحمن زیلا پاول د سکل راځي چیلنج ما در کړو که تا را کړو لګ راته دی وایا چیلنج تا را خزه ما در کړو بس ټیک ته چیلنج ما در کړی ځه ها اوس دا چیلنج چې ما در کړی خو د ناس خبره به سره زکم که ته به را سره کې د ناس خبره زیږي ټیمر سره به در کوم که ته به را کې خبره اورا نه دی جواب لګ راکړه دا جواب لګ راکړه جواب کوم کنه خدای راته وای چیلنج چې زه درکم کنه نو ارسه به ته زخم چیلنج چې تر کې ته براته طریقې کار خې اوس ته چې چیلنج تا درکړی دی اوس ما چیلنج درکړی دی چې ما درکړی دی زه به ته چې دا طریقه د مناظرې ده کې کنه کې اوس چیلنج به تا راکړو طریقه راته تخې نه دا خو یو عجیبه غونډه خبره ده نو په کلیپ کې چې چیلنج مې درکړ خو چیلنج وضاحت ما نه وره چې را سره کېنی څنګه به کېنی کوم ځای به کېنی څوک به در سره کېنی په طریقه به کېنی که بې طریقې به کېنی دا خو به زه درته ویم که نه تا قبول کړو چیلنج چې چیلنج دې قبول کړو به زما وره چې څنګه طریقه به د مناظرې کوو اوري طریقه د مناظرې دا چې اول مجلس کې به کېنو مبادیات د مناظرې موضوع تعین به پکې خبر لګوره که نه خبره وره ګوره که نه
په طریقه د مناظرې دار چې اول مجلس به وکړو په کې به د ټول د دویم مجلس چې کوم اوسات مناظره دي په هغې باندې به ټوله خبره وکړو چې هلته به څه طریقې کاري. اول مجلس کې دا ضروري نه ده چې یو کس دې کښېني، دوه دې کښېني، درې دې کښېني، څلور دې کښېني، دا پکې ضروري نه ده. که ته وایې چې دوه کښېني اول مجلس کې به دوه کښېنو، داسې دې خوښه ده. مولوي صاحب خو د ما لږ واوره کړم د الله بنده، نو خیر دی، دا خو ته زما خیال چې څوک فتح درکړي یا ځان ته لیکلي دي چې بله خبره به نه منې. لږ زما واوره، اول مجلس کې به دا ټولې خبرې اترې په کاغذ باندې تحریري انداز کې ولیکو او د دویم مجلس انعقاد به وکړو اتفاق رې سره. کم شرط پکې اختلافي او په هغې باندې به خبرو کې اتفاق ته به راولو. اوس ته د اول مجلس کې د دویم اول مجلس طلا کړی نه دی او په دویم مجلس باندې لګی چې دویم به څنګه او دویم اخوا دویم خبره د مانځه په شان ده او د اول خبره د اودس په شان ده. اول اودس نه فارغ شه بیا مانځه ته ودرېږه. اے مولوي صاحب دا دروغ وی ګناه ده، که پګړې دی والو دروغ وی ګناهګاري کې ډېر بدی بخکاری چې په سنت طریقه سره دی مزیدار خسته ګیرم پریخي خسته ویخته په سنت طریقه وی او پګړې دی مزیداری او ته دروغ نه دا خو ډېر غټ بدی ښکاری. خجی منګه حرکتونه څنګه کړو، څنګه حرکت مو کړو، څنګه حرکتونه من کړو. عملی حرکت ګناه ده که خالی د اشاري حرکت ګناه ده. دا راته لګو احساس خو عملی حرکت خطرناک دی، هغه راته نه ښکاري، هغه درته نه ښکاري. څنګه په یوه سترګه لکه د حکومت ورته ګورې. خدم ولي صاحب کله کینو ټیلیفون دې د مناظرې د جوړول لپاره نه دی کړی، هسې د بحث دپاره دی کړی. راځه چې بحث شروع کړو، ما ته پته مناظره نه شي کولی. انشاءالله ورسره مضبوط وایه، ځکه چې خپل ځان خدای چې الله درته حکم کړی دی، تاسو د الله حکم مورې د څنګه وحی د تو شو که الهام د تو شو. اورم بس چې چیلنج مې زما چیلنج دې قبول کړی چې ما په کومه طریقه در کړي په هغه طریقې قبول کړي چې کینو په دې طریقې قبلوم پوسې چې اول مجلس کې او باقي مجلس کې طریقه سره بس کول غواړي. ها بالکل ان شاء الله تعالی تاسو چې ما قبول کړی دي. ها او ورته ورشاګه. ها که په اول مجلس کې دوه کسان نه په اخر مجلس کې دوه کسان ما څه شلش نه قبول. اځي ولې صاحب دا قبول لفظ لیک په مزه وي او د چیلنج دا لفظ تیز وي چې دې کې څه کنایه پرته دې کې څه نه شته. ا کتابونو کې راځي او فيه ما فيه منګه وایي فيه نظر ګل استاد ان شاء الله. خو دا به مولوي صاحب کنه چې لکه د چیلنج دا لفظ وی تیز او دا قبول کړي چې دا داسې غلي غونته وي لکه په دې قبول ولو کې لږ غونته دغه شتري سمې درانه دي. ها مختصر خبره دا شوه چې واپسې تا د ټلیفون کوم د اول مجلس د مبادیات د مناظرې دپاره د ځای او ټیم خیم چې دغه ټیم به کینو دوه کسان به درځو او د دویم مجلس دپاره به انعقاد د شرایطو کوو، په هغه کې به تعیین د افرادو، تعیین د ځای، تعیین د وخت او تعیین د ټیم کوو. دا ټول به پکې کوو. تعیین د موضوع به د اول مجلس کې ټول برابر کو چې په دې به بحث کېږي. دا ټولې خبرې به هغه مجلس کې اوس مه کوه ځکه اوس نه جوړېږي را سره. فیش مولوي صاحب आवाज مولوي صاحب کټ شو. ها چې اول مجلس کې دوه کسان وي په اخر مجلس کې دوه کسان وي. ها دا اول مجلس څه د پاره کې اول مجلس سره کې اول مجلس د پاره کې تاسو نه کوم کنه اول مجلس چې د مناظرې د پاره کې کراسي غب شپ د پاره کې ها نه پولیس مبارک دا ذکر دی چې اول مجلس کې دا ټول خبرې کیږي تی د پټیلپن باندې ول کې اول مجلس ته تیار نه کسنګ نو ټلیفون دی راکړی ټلیفون خو د شرایطو د پاره دی نه دی راکړی کنه ټلیفون خو به ته ماته دا وی چې کینو خبرې پکې وکړو ته ما ته په ټلیفون باندې شرایط اتفاقی کیږي خو نه ماته پته نه منی را سره هغه تاسو ویل چې راځي ما چې قبول دی ها چې قبول دی په دې خبره سره کنه په اول مجلس کې دوه کسانی په اخر مجلس کې دوه کسانی هر چې کې به یو کیمرامین وي ها
لکه خبرې پکې نورم کړې مولوي صاحب هغه پکې یاد کما پکې دام ویلي چې سالس بسو کینه خبرم پکې یاد کړه چې تا ټول ویډیو ریدل دا غي جواب ما ته په موبایل کې ویډیو کې مخامخ وکا یا باغی چې نه چې کول اول مجلس کې را سره وکا سو تا د چاول مجلس خبره ما کوم کړي و جواب می چې برونه بل ویډیو کې درک کنه نو به کې استاد دې ټول خبرو ما جواب کړی ته ما ته زدوي چې په دغه ورځ کې نو دا ټول خبره اتفاقی کو شرایط د مناظرې د پاره لیکو کنه ولې نه جوړیږي نو د کلیپ خبره خو را سره مخامخ تا شروع کړي په کلیپ کې به بیا سکه دا به دوباره تکرار کې تکرار خو شنی دی بار بار کې خو مقصدی خبر را سره که مقصدی را سره که درځم اول مجلس کې به د دویم مجلس شرایط لیکو که اوس نه را سره د دویم مجلس خبره کې بیا د دویم مجلس د پاره به درشم اول د پاره په موبایل باندې خبرو کو اے مولوی صاحب لږ زما خبره دی اول مجلس کې را سره د دویم مجلس خبره توې کې کوس په موبایل را سره کې نو چې اوس را سره کې خو بیا اول مجلس ختم شو اول مجلس به نه ختم کو د دویم مجلس د نقاط خبره به کو جوړ شو را سره ډیره به تر کنه جوړي په مخه دی ښه چې ته معنی نه څه به جوړ شي منل نه کې تاکي د منلو ماده نشته کنه مولوی صاحب دا خو د مناظرې د طریقې کار نه خلاف دي کنه تا ته مو چې یو مناظره په دنیا په تاریخ کې اگر چې تاسو کړیم نه دي خو که یو ولې چې د پټه کړی اگر راته خو چې دوه کسانی مناظره کې دویم کس وي صدر پکې وي دا دویم پکې بیا ولې بیا یو بکینو نو مولوی صاحب ته چې نختی په دوه باندې کنه نو زه تا ته دا ویم چې دا دویم پکې چرته راغی الحمدلله یو نه چې د ما شاګردم تیاری تقلا یواز ما یادې الله الله علم غیب خو ځان د پاره منه چې علم او بصیرت کې فرق نشي کول علم غیب خو دیو منه تاسو د چرګو د پاره علم غیب منی د الله صفات مدونه کمزوري کړی د خپل پیرانو پیر سے فرمان د پاره منی ځان د پاره خو دوه نو منه چې علم او بصیرت کې فرق نشي کول دغه د حالت ته ولی صاحب تم مجزغت مناظری ما او د جماعت سیفی طرف نه بدن نمائنده په حیثیت کې نه ما مولوی صاحب زما خبر اوري مولوی صاحب کم خوالاړي مولوی صاحب مولوی صاحب خان دمه کنه دا څه کار دی مولوی صاحب د اول مجلس د پاره بکینو پي کې دا ټول خبره مخامخ وکړو کله را سره خوغه شوا خو د دویم مجلس مناظره به تعین بوشي او کله را سره خوغه نه شوا بس هغه زینه بځو چې کاو ما وبوس کې زیبا مولوی صاحب زما لګه خبره وره ټیم د مانځو نږدې دي کنه زدا خبره تاسو ته کول غواړم خیر ډېر په احترام سره اول مجلس بو کو په اول مجلس کې بخیر د دوه منګه شو دوه تاسو راشي خو د مرګیتیا په ماحول کې بکینو او دا ټول خبره به وکړو کرا سره د په اتفاق راتلو خبره د مناظرې د جوړېدو طرف تلاړو جوړ شو خو ډېره بهتره ده او که جوړه نشوه چې مې به اوس کې تاسو به مسکی منګ به مسکو بجابه تاسو خو مولوی صاحب دا چې کوم چیز باندې ته ما سره موبایل کې نخته نو دا چیز د اختلاف سبب نه دی او نه د اختلاف شی دی چې په دې ته اختلاف کې ډېر د ادب احترام سره مې ته خبره وکړه نو دا به ډېره بهتره جی خجی خبره دا د ګور چې بار بار زما دا خبره وکړه چې استاد طرف څخه چیلنج راغلی دی استاد طرف څخه ما د ګور دې تنظیم راغلی دی خجی ما ستاسو چیلنج په دې ته قبول کړی دی چې ورور اول مجلس کې دوه کسان چې مجلس خجی په دې طریقه باندې تاسو فیزوسین سیوی نو جی خاموشو اب دغه وخت سان راځي په اول مجلس کې اخري مجلس کې جی ما چیلنج قبول کړی دی تامین تا اورات ورشي چې په کوم سره راځي د سماعت عبد الرحمن زیاد خجی خجی چې تاسو شهر مر په رات کتو نو د دې د تاسو تیم ګور دا چې تاسو اکثر په سبب راغلي دي ځکه ما کې شهر کې مدا وایي چې پورا راځي ازمولی صاحب سخت خندا راشي ته چې مناظرې می کتلې جنگ جګړې پکېږي نه پدې را پس خندا راشي نو باغی خندا ذکر راشي چې دغه په کتلې جنگ جګړې پکې خدا دې نه کتل چې مناظره سو کسان کې او دام دې نه کتل چې مناظره کې جګړې سو کې دار نه کتل چې تختی بیا منډي سو کوي مناظره به سم وسی
چې افراد زیاتې شور پکې زیاتې ګوري دا افراد بستام زیاتې که یوازې به زما زیاتې نه افراد د مولم نه به افراد راولي اے مولي صاحب دا ټولې خبرې اول مجلس چې کو کړل ته ولې اوس نه تیارېږي او وروسته مجلس کې نه تیارېږي په دې کې لا ته لګیو په دې حکمت مې پېکه نو په دې حکمت مې پېکه کنه چې زما چیلنج قبلې خو چیلنج چې ما درکړي قبول هم زما په خوښه که کنه زه هم چې مناظر را سره وکړه په دې پېږي ستا خبرې مولي صاحب ما ټولې واورېدې لږ درته احترام سره بیا یو عرض لرم احترام سره یو عرض لرم لږې واوره مولي صاحب مسله دا ده که نه زمونږ او ستاسو ترمنځ اختلاف چې دی د صیفي جماعت عقاید دي اوس زه چې کینم د علماء دیوبند د نماینده په حیثیت به کینم زما ملګري چې کینی په دې حیثیت به کینی او ته د پیر صاحب فرمان د جماعت د نماینده په حیثیت به کینی که بالفرض یو کېناستې هم به خپل جماعت نمایندګي کې که دوه کېناستې که درې کېناستې څلور کېناستې اوس مولي صاحب مسله دا ده که نه چې ته د دویم مجلس خبرې اوس نه مه کوه اول مجلس کې دا خبرې به ټولې سره برابر کړو ډېرې خبرې داسې دي چې هغه اول مجلس کې کېږي دویم مجلس دپاره هغه خبرې تا دې وخت کې د سره مخې ته راوستې هم نه ځي که په هغې تپېږي نه خیر دې خفه کېږه ما خو اول مجالس تا چې ته کړي نه دي چې په هغې تپې شي د دویم مجلس ډېرې خبرې تا ما سره لا نه دي کړې پای ته نه پوهېږي دویم مجلس د اوساط مناظره دپاره دا رشیدي لیکلي رشیدی لیکلی دی چې د مناظرې درې مباحث دي یو مولي صاحب لګوره که یو بحث چې دی هغه د مبادیات دي دویم لیکلی چې اوساط مناظره دي او دریم لیکلی چې مقاطع مناظره نو زه تا ته دا وایم چې مولي صاحب مبادیات مناظره دي لا نه دي کړي د اوساط مناظره خبرې ولې کې رشیدی کتاب په کوم کتاب کې رشیدی په مولي صاحب پښتو کې مې درته وی مولي صاحب پښتو کې مې توی دا کتاب لیکلی دی شریفیه سید سند شریف جرجانی صاحب دا هغې کې لیکلی دی متن د دې کتاب چې دی په هغې کې لیکلی دی چې د مناظرې دپاره درې مباحث دي نو یو بحث په یو مجلس کې کېږي اوس مباحث مطلب سره چې ته به د اوساط مناظره خبره ډایرکټ کې ستا مقصد دا دی خجی نو تا کتلی نه ته پیږي نه کنه مولي صاحب تا کتلی نه دي نو ته د مناظره ته چې تو ګوره کړي خدای چې خپل خدای فضل دی کړي دنه نو تا مناظرې اول مجلس چرته کتلی دي مولي صاحب د مناظرې ته اول مجلس چرته کتلی دی اول مجلس کې سوي اول مجلس د مناظرې تا کتلی چرته شوی دی چترې کړی دی مولي صاحب ګوره زه تا ته دا خبره نه کوم چې درې مجالس به ته ما سره په جدا روزو کې خو زه تا ته دا وایم چې اول د مبادیاتو مبحثي په هغې کې خبرې ترې ټولې برابر شي دویم بحث چې دي نو اوساط مناظره دي تعالی مبادیات ختم کړي نه دي اوساط مناظرې دپاره شرایط لیکي نو ته را سره کېږو نه که نه اول بحث دپاره اول مبادیات دي که نه دي اول څه دي ښځه اول څه دي مجلس پیژنې مولي صاحب مجلس ته پیژنې ښځه مجلس پیژنې مجلس څه ته وایي الله وای وام دې کوم ځای هغه ډب دې کوم ځای نه ځي اوس مولي صاحب ته د مبادیاتو نه اوتې نه لکه مثال دارې که نه چې سړي اودس لانې کړی او مانځه ته منډه وایي نو زه وایم چې زه منډه بې ځایه ده تاله د مبادیاتو خبرې نه دي شوي مبادیاتو کې خبرې ترې چې کوم شرایط د مناظرې دپاره هغه ټول تا لیکني دا وجه او دا لاندره شوي د هغې شرایط پکې نه لیکلی شوي تعین د موضوع پکې لا نه شوي تعین د مدعا پکې نه دی شوي دا ټولې خبرې اوس نه لګي السلام علیکم وعلیکم السلام الحمدلله خیر دی مولي صاحب مبارک هاشم نعمانی صاحب خبرې کې چې ما دا خبره کوله ګوره خبره سره مختصره کړه که نه ښه جي او لکه مختصره خبره سره وکړه د الله د رضا لپاره سره خبره وکړه ښه جي داسې خبره وکړه چې انصافداره خبره وي ښه جي
خبره مې دا کوله ګوره چې زه کوم که تاسو کوئ زه کوم ته زما خبرې زه ګورم ښه جی زما اول مجلس کې او په آخر مجلس کې دوه کسان زمانه ما که په دغه طریقه باندې مناظره کول غواړي ما تاسو چې خبر کړی دي ښه جی نو عبدالرحمن لرم جی جی دا आवाज تاسو مولوی صاحب ګډوډ شو جی چې چلن چې استاد سره څه راغلی او تعین تدریم استاد سره څه راغلی او نو زه وایم چې یاره استاد چلن ما په دې طریقه قبول کړی دی په دې طریقه ها چې په اول مجلس کې دوه کسان دي په اخر محفل کې دوه کسان دي که په دې طریقه باندې تاسو مناظره کول غواړئ نو ځان خپلې چې تاسو وایي کنه چې تاسو په کله راځي ښه جی اوس تاسو ماته وی چې د انصاف خبر وکړه کنه نیمه ګنټه ما تاسو خبرې وکړې کنه پولیس صاحب لکه تاسو ماته وی کنه چې د انصاف خبر وکړه او داسې خبر وکړه کنه او د تکوب دا مناظره مولوی صاحب دا د خپل جماعت نمائندګي صحیح ده زه د خپل جماعت د نماینده په حیثیت تاسو خبره کوم زمونږ جماعت تی نوجوانان احناف عقیده موږ د دیوبند لرو مذهب حنفي لرو فیږي کنه اوس مولوی صاحب محترم خبره تاره چې ځکه ما خبره کوم دا به زما د جماعت ته خبره د نمائندګي خبره وي تاسو چې کوم خبره کوي به د جماعت او د نمائندګي خبره اوس زه د جماعت د نماینده په حیثیت تا د خبره کوم چې په دوه قسم مناظره نه کیږي بس او په دوه قسم مناظره نه کیږي نه د دنیا په تاریخ کې چا کړی دا نه شوی دا نه کیږي کوم مناظره کول غواړي ها مولوی صاحب لګ ما نه ورک مولوی صاحب ګور د انصاف په خبره چې تا کولې ما اورېدي تا چې کومې خبرې کولې ما ډېرې مزیدارې اورېدي اوس زما لګونته ووري مناظره په دوه کسان نه کیږي کبل فرض وای چې د مناظرې اول مجلس کې دوه کسانی هغه کې به انعقاد د شرایطو کو چې پسو اتفاق راځي خو دغه بهتره ده او کنه تاسو وای چې نه اوس را سره خبرو کو چې اول مجلس کې دوه کسانی په دویم کې دوه کسانی پلانې کسان مینو داسې مناظره مرسب نه کیږي فکر مرسب ما غږ درځي مرسب ها مولوی صاحب نو بیا راته لږ راکوي جواب راکوي نو په دوه قسم مناظره نه کیږي اول مجلس یادې نه اول مجلس کې د یو قسم کار کیږي خو په دویم مجلس کې چونکی کتابونه زیات پی ګوره زمونږ طریقې کار د مناظرې دا به قطع نظر د دې مناظرې تاسو د خبره کوم مولوی صاحب زمونږ طریقې کار دا وی چې یو د مجلس کې موږ صدر کینو چې هغه د مد مقابل ملګرو او د خپل ملګرو د دواړو طرفونو خیال ساتي هغه صدر یغه ټول کار د مجلس سره د ملګری چې کوم ناس هغه متکلم په حیثیت باندې ناسي مقابل جانب چې کوم متکلم یغه سره خبري او بحث کوي صحیح دی متکلم ملګری سره دوه ملګری تقریبا او ضروری بلکې منګه دوه ملګری هغه سره کینو هغه کتابونه پیش کړي د خپل متکلم ته او د دې سره یو ملګری یا دوه ملګری د کوم مد مقابل سره زمونږه بحثي داغه جانب د کتابونو حوالجات او عبارات چې کوم قابل اعتراض وي الزامن من هغه پیش کوو ناغي ته دوه ملګری یا یو ملګری ناشتي نو د مناظرې په مجلس کې موږ سره چې کوم د مناظرې ارکان موږ حسابو ناغه زمونږ تقریبا 15 یا 16 کسان د ثالث د کیمرامین د وخت کس د میزبان نه علاوه وي اوس تاسو وایئ چې دوه کسره مناظره وکړو په دوه کسه مولوی صاحب مناظره نه کیږي اسی بحث بوشي خو بحث مناظره په دوه کسه نه کیږي نو که تاسو بحث اسی کول غواړي جدا خبره د مناظره زمنګ د طبیعت مطابق چې موږ چې مناظره دی وشي د دې 15 شپږو کسان نه علاوه بل کس په دغه علاقې کې څه کې چې په دغه کور اجره کې څه کې چې په علاقې کې دیني موږ په دې خوشاله یو خو په مجلس کې به زمنګ چې کوم د مناظرې افراد ټیم د مناظرې بیا مخامخه پوره موجودي ځکه هغه موږ مناظره کې بیا مخصوصو کمې د ملګرو چې هغه سبا د نور مسلمانانو د کتونکو د لپاره بیا مشکل وي پاغې کې موږ ته کتابونو مسله راځي پاغې کې داسې خبر راځي چې هغه یو ملګری د کتابونو اړو لاړو لغې کې مسلې راځي نو څلور 15 کسان د مناظرې ارکان زمونږ دي کو بل فرض پدې کې تاسو تیاری خود اول مجلس نه بلکې د دیم د لپاره کدی کې نه یې تیار بیا مناظره په دوه کسانو نه کیږي خیر دی کو بل فرض تاسو السلام علیکم مولوی صاحب وعلیکم السلام خدي ها هاشم نومانی صاحب لمازه ټیم نذیر مختصرا تاسو ما خبر وکړه اول مجلس کې تعین د افراد استاد خوخه یا دوی دریا دوی سلور یادي په دویم مجلس کې چې دی نه خو اول مجلس کې اتفاق کو
قبل فرض تاسو وایي چې اول مجلس کې نه اتفاق کې اوس را سره اتفاقي کې تاسو چې په دوه قسم مناظره نه کیږي که مناظره بالفرض حقیقت کې د مناظره چې کوم نوم د کوم چیز دی د کوم مجلس نوم چې مناظره دی او په کوم چیز باندې یادېږي نه به کم از کم 15 ملګري وي که په دې کې تیاری ډېره بهتره ده. تاسو کله کړی ده؟ کړی مو کله ده؟ بیا په شرمنده مولوي صاحب داسې مو وایه ان شاء الله تعالی خدي وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بسوء خير دا خبر تاسو مونږ کړه وای کنه زه تیارم پوهه په دا دوه کسان باندې کوم مناظره کول وړي پوهه نه جی تاسو مناظرې د پاره تیار نه تاسو اسی بحث د پاره تیار یې نو بحث ته وایي کېږي یو بحث عام دی او یو مناظره ده. بحث کې دی مولوي صاحب وښه بحث کې دی دا مناظره مکابره مجادله درې وړه بحثونه دي او مناظره چې کوم عبادت ته هغه مناظره د چې توجه المتخاصمین ته وي هغه اخیره کې راځي اظهار للثواب مولوي صاحب خو ته توجه المتخاصمین فی النسبه بین شیئین اظهار للثواب مولوي صاحب دا چې د کوم شي نوم دی نو هغه په دوه کسان نه کیږي او هغه ته موږ مناظره وایو او چې دا کوم ماته لغوه شي مولوي صاحب اوس په دې کې خبره ده مولوي صاحب کنه چې بحث تاسو تاسو چې بحث څه ته وین تاسو تماوي چې بحث عام دی او بحث عام دی او دا مناظره چې دا خاص ده نو مناظره عبادت دی او بحث چې دی عمومي عبادت نه لري ځکه دی کې مکابره او مجادله بحث دی. تاسو نه پیژنئ دا متخاصمین تاسو نه پیژنئ چې صيغه تسنیه کلمه تاسو بیا چې مناظره کوم پولیس هم نو چې دا نه درځي ته څنګه بیا په خپل ځان اعتماد لري مناظرې لپاره وای متخاصمین جمع ده که تسنیه مولوي صاحب یو د دې بنده عاجز یو خبره وره مولوي صاحب لکه د دې بنده عاجز خبره وره مولوي صاحب زما الحمدلله تحدیث بن نعمت په تور د تویم زه 2014 نه تر 2021 پورې زه رشیدیه درس کومه پیږي نو دا ما ته دا پته چې دا توجه المتخاصمین څه ته وایي توجه څه ته وایي متخاصمین څه ته وایي نسبت څه ته وایي اظهار د ثواب څه ته دا ما ته پتی په دې ځان فکر الحمدلله 2014 نه تر د دې کال پورې اوس راته دوه درې بحثونه پاتې کتاب می ختم دي خو لنډه ته دا مولوي صاحب که مناظره کول غواړي خو په دوه کسان نه کیږي نه پیژنئ خاطر ته نه پیژنئ اسی ولی صاحب چې د متخاصمین تاسو ته مانه کې چې دا تسنیه که دا جمع ده کنه اسی ته نه تاسو کې مولوي صاحب چې تمن دا تاسو کې چې متخاصمین جمع ده او که دا تسنیه ده کنه اسی ته په خپل سوال ته سوچو کې چې دا سوال ستا په جهل بنا ده که په علم بنا ده ماشاءالله دا ته وایي تسنیه ده که جمع ده وای دا تسنیه ده که جمع ته نه پیږي ګیرم کنه ماشاءالله داسې عبدالخالق هم وي ته ګیرې خو بیا داسې ګیر شو چې نمبر اخیره پورې بند کو انشاءالله ته به هم داسې بندې چې وی ما ته چې ته ګیرې متقاسمینو تسنیه ده که جمع ده تا ته څه ښکاري نه زه خو ویم الحمدلله ما خو درس کړم دي کنه ما خو درس کړم دي خو زه تا دا وایم چې تا ته دا پته لګي چې متخاصمین تسنیه ده که جمع ده الحمدلله د الله پاک نه ډېر زیات راضي یم خو دومره راته پته ده چې مناظره دي چېرته په سترګو نه ده کتلې پوهېږي تا ته ما لنډ الفاظو کې مولوي صاحب د مناظرې وختي تعریف تپوس وکړو د دې یو لفظ تشریح بفضل الله ښه مزیدار راځي او درس کړی مې ده اووه کاله اتو شو درس کړی مې ده خو تا ته ځکه نه ویم چې ته په دې څیز کې ځان انخالول غواړې او مخکې د مناظرې د انعقاد ته ځان رسول نه غواړې زه په تا مولوي صاحب تا چې دا ټلیفون سات په سات کټ کې زه په دې باندې الحمدلله دومره پوه یم که نه چې ته وې زه به تا سره بحث کوم او په دوه کېنم زه ستا په اولو خبرو پوه شم چې تا په زندګۍ کې مناظره نه ده کړې متخاصمین تسنیه د جمع نه د مولوي صاحب ځان پوه که د متخاصمین صیغه د جمع نه راځي تسنیه راځي خو دا زما سوره چې مناظره را سره کې که نه هدا مناظره را سره کې که نه مناظره کې که نه بس پرېږده سوال دې ختم شو چې تسنیه را اوس مناظره کې نه کې مناظره کې که نه کې که نه کې
نو دا الله بنده توجه المتخاصمین نو بحث څوک کوي هغه کسان جمع تسنیه یادي هغه کسان خو جمع نه یادي زه خو تا ته تسنیه هغه کسان یادوم چې کوم کسان بحث کوي متکلمین به وي مولوي صاحب ته دونه نه پی